أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. صدقت يا رب العالمين. دلتنا الله رب العزت یو بل واقعه ذکر کوي. هغه واقعه د سیدنا موسی علیه السلام او د سیدنا حضر علیه السلام. او دا د مخکې تیر صورت کې یو خبره تېره شوې وه، دا د هغې تفصیل دی. تیر صورت کې راغلي و الله رب العزت فرمایلي وما اوتیتم من العلم من شیء الا قلیلا. وی الله رب العزت تاسو ته علم نه دی درکړی مګر د هغې نه څه لږه معمولي څه تاسو ته میلاو دی. دا د هغې تفصیل دی. خبره داسې وه چې موسی علیه السلام یو پیره وعظ کو، نصیحت کو، تبلیغ یې کو، او هغه وعظ او نصیحت هغې به چونکې د پیغمبر وعظ او نصیحت ډېر زیات اثر لري. اصل چې انسان تقوادار وي د هغې به زیات اثر وي. بیا چې یعنې زمونږ خبره بیا چې ته د مفتي حسن صاحب خبره واورې ته به ځمکې اسمان فرق ښکاري. بیا چې د مفتي حسن صاحب خبره واورې بیا ورپسې لږ وړاندې لاړ شي فرق به ورته ښکاري. بیا چې د هغې واورې بیا ورپسې د شاه عبدالقادر جیلاني صاحب حالات وګورې نو بلا فرق به درته ښکاري. او چې د شاه صاحب خبره واورې بیا ورپسې داسې د امام ابو حنیفه صاحب، بیا ورپسې د حسن بصري صاحب مجلس ته د حسن بصري صاحب مجلس چې وګورو بیا ته وګورې د سیدنا علي رضی الله تعالی عنه، د سیدنا عثمان غني صاحب، د سیدنا عمر فاروق صاحب، د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، او بیا د دواړو جهانونو د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره کافرانو له به چې میلمانه راغلل نو مخکې خو دا کیسې پیسې د لیټرینونو نه وي. هغه به چې صحرا ته بوته، مثال په طور موږ چې دلته والې په معاشره کې میلمه چې وایي که دسماتي لځې نو ګورې په دې طرف سپي دی، په دې طرف بنځ، په دې طرف چې دی لاره خرابه ده، پلانکي طرف ته لاړ شه وغیره بله کیسې پیسې به ورته کوي. هغه داسې بالیبیا مرامیان چې هغې به کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه چونکې کافرانو د اتبا شیبه دا غټ غټ کافران چې کمودي له به چې څوک میلمه راغی نو ورته به یې څو ورځې به پاتې کېږي. دا غټې په خبره هغې به څه بد نه ګڼل، باک به نه ګڼل، میلمه به ورته خپله وي دونه وخت به پاتې کېږي او ښه ډېر ډېر وختونه به یې تېرول. نو ورته وایي هفته به مثال په طور پاتې کېږي. ورته نورو خو درته ازادي ده، دلته تا ته څوک اودر شوي دي زمونږ سرداران خو دومره خبره ده. ګورې دلته یو بنده دی، دا قسمه حلیه ده، دا یې شکل دی، داسې قسمه خبرې کوي چې هغه دې کله ولیده د هغه خبره مو واوره، نور هر څه کوه خو د هغه خبره مه نه واوره، ځکه چې د هغه په خبرو کې سحر دی، اثر دی، هغه اثر کوي. بیا به ډایرکټ بستو بیا زمونې بیا به د هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ویل چې د هغه خبرې مه واوره. نو د پیغمبر په خبرو کې اثر وي. بیا موسی علیه السلام وعظ او نصیحت کو نو چې کله په ډېر بلیغ او فصاحت والا یعنې بیان وکړو یو امتي ورپسې راپاسېد، هغه ورته وایي، هغه خلک ډېر حیران شو. هغه ورته وایي چې زه خو وایي ستا په شان په دې دنیا کې بل هم څوک داسې وعظ او نصیحت کوي. موسی علیه السلام ورته ووایي وایي زه دا فکر کوم چې بل به څوک نه وي. نو دا خبر د موسی علیه السلام صحیح وه، ځکه چې د پیغمبر د علم برابر د بل چا علم نه وي. او بیا موسی علیه السلام ته په پیغمبرانو کې درېیمه مرتبه حاصله ده. لومړنی نمبر د موږ استازو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته، دویم نمبر سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام ته، درېیم نمبر سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام ته. هغه خبره ټیکه وه، خو چونکې دا خبره بعضې خلک چې وي هغه الله ته دومره نږدې وي چې هغې معمولي داسې خبره څوک یې الله یې پکړ وکړي. د دې وجې یو خبره مشهوره ده، وایي د نږدې خلکو چې کومه
یعنې دا لرو خلکو چې کومه نیکي وي د نږدې خلکو هغه خطا بللی شي چې کوم الله رب ته مونځ کې او ستا په مونځ کې اخوا دېخوا ذهن لاړ نو کمزوري الله رب العزت ته فکر نه کوي او د الله ته چې کوم نږدې چې د الله خاص خلک وي د هغوی په منځ کې اخوا ذهن لاړ نو بیا یې فکر کوي راټوکوي. خیر چې موسی علیه السلام دا خبره وکړه نو الله رب العزت ورته وایي لاړ به شي او مجمع البحرین خواته هلته به لاړ شي او هلته به یو صاحب وي د هغه نه به چې دی زده کړه وکړي علم به ترې حاصل کړي. اوس دوی هلته کې لاړ نو علم کې به د موسی علیه السلام برابر نو په زمانه کې او د ده نه مرتبې والا په دغه وخت کې بل څوک نو خو دا د علم یوه حصه یې هغه سره وه چې هغې نه مراد کېږي په علم تکویني باندې یا په علم باطن باندې یا په علم غیب اطوایي باندې جزي باندې یا ورته علم القرائن وغیره نور ورته ویلی شي. نو دغه علم چې کوم ورته نو سوال علم تصوف وایو یا دا علوم بعضې چې دي دا د هغه سره او یا چې دي بعضې خبرې داسې وي چې هغه د هغه سره وي الله رب العزت ورته ورشي او دا خبرې د هغه نه زده کړي. دی چې کله ته نو نښې ورته دا وله تا سره چې دا کوم مایع دی مړ دی چې کوم ځای کې راژوندي شو دغه ځای کې به هغه بنده ته ویني. نو ده ځان سره یو کس وکته نوجوان حضرت یوشع بن نون علیه السلام بیا وروسته هغه پیغمبر شوی دی د دې په ځای باندې ناست هغې ځان سره روان کړ هغه ته وي چې کوم ځای کې دا مایع چې دی راژوندی شو دغه ځای به زموږ وي ما ته باید ورته ټیک دی روان شو سفر یې شروع کړ چې سفر یې څه په دې یو ګډ سره لږ ایسار شو ګټه به غټه او هلته کې دریابونه یو ځای کېده مجمع البحرین نه چې دوه دریابونه یو ځای کېږي. نو دی چې دغلته کې یو ځای کېده دغلته دا مایع راژوندي شو دي ته څه حصه خوړلې وه په لاره باندې څه حصه یې په لاره باندې خوړلې وه دغلته چې دی نو دا مایع راژوندي شو چې کله راژوندي شو اوبو ته چې دی ودانګل موسی علیه السلام آرام کو دا شاګرد یې کوم خادم چې دوی چې موسی علیه السلام راپاڅېده ورته بیا وویل هغه چې کله هغه راپاڅېده نو دې ځای کې نقطه دا وه چې دې شاګرد ته به موسی علیه السلام چې لږه مایع یاد ساته ګورې چې ده د یو څو ګردې ورته چې یاد به یې راته څنګه به رانه هېرېږي نو خدای پاک ورته ښود چې ګوره تا هم دا خبره وکړه نو هغه داسې درنه هېرېږي نو هغه مایع تېر شو 2 ورځې ورپسې سفر وکړو چونکې 2 ورځې سفر وکړو نو هغه سفر یو د زړه سفر وي او یو زیاتي چې سفر وشي هغه په انسان باندې اثر ورکوي. نو دی موسی علیه السلام بیا دته وویل دې شاګرد ته چې ورشه هغه خوراک راوله چې ویې خورو موږ دې سفر ستړي کړو هغه ورته چې خو چې دی په پلانکي ځای کې چې موږ ایساره شوي وو هغه خو مې اوبو ته ودانګلو داسې ناشنا شانتې اوبه وي نه در سره داسې کوم چې دریاب و دغه ځای کې وچوه هغې ته ودانګلو هغې کې ځان ته داسې بس لاره به ورته نالې شانتې کېدو ځان اوبو منځ ته ورسوله ورته چې ښه وایي دغه زموږ ځای و موسی علیه السلام دا هلته نه بیا په خپل چونکې عامې لارې خو نه وې د خپو په قدمونو باندې واپس هلته راورسېدو هلته حضر علیه السلام حضر علیه السلام چې دی دغه ځای چې دی نو دا څوک وایي چې فارس او روم چې د دې دریابونه کوم ځای کې یو ځای کېږي دغه ته مراد دی او څوک وایي دجله او فرات چې کوم ځای کې خلیج فارس ته ورځېږي دغه ته مراد دی. دا حضر علیه السلام خپل نوم بلیا خپل نوم بلیا ابن ملکان حضر ورته د یو څو وجې ویل شي بعض علما وایي چې ده به تک شین لباس اچو د دې وجې ده ته حضر ویلی شي او بعضې وایي چې دی به په کوم ځای کېناسته نو د اکثریتو په رایې باندې مشهورینو قول دا دی د مشهورینو چې دی د پیغمبرو زمانې او د محققینو قول دا دی چې ولي د زمانې خو والله اعلم اوس پرې بعضې مفسرین دا فیصله کوي چې نه د جمهورو رایې هم دا ده چې دی پیغمبر و. خیر حضر علیه السلام دی به چې په کوم ځای کېناسته نو دغه ځای به چې دی به کله پاڅېده به شین شو خدای پاک به رازرغون که دا د ده یا که ولی شي نو کرامت یې وه که پیغمبر شي معجزې وه دا د ده د دې وجې دلته حضر علیه السلام حاضر ورته نو نوم یې بلیا ابن ملکان علیه السلام دې تېر شي نو دغه د موسی علیه السلام زمانه وه. خیر چې دی کله واپس راغی نو ده ډاډه والې و املاس و موسی علیه السلام ته راپانستېده
رابانه سیده دې کې تنبیه ودیتا خبرداري ورته خبرې چې وایي استاد بچ دې شاګرد چې دې به تور شاګرد استعمالي هغه مقدار نه جوړ د دې وجه علماء د دې لاندې نقطه کړي میګه کوم پیر چې دې لوی نه لوی عالم الله راشودي را پاسې د ځان په ځای باندې کېږي نو دا هغه نفسانی کار چې پکارو ټیکړي دوه نور مچت برګران باندې ګډوډ وی پکار داسې وه چې دغه عالم چې دې دوه له لاسونه ښکل کړو دا پیر را پاسې دوه له لاس ښکل کړو نو دغه عالم یې نور هم تباه نو دا خو د عالم کیسه ده بیا چې انپړ سره داسې وکړو یا یې شاګرد سره داسې وکړل بیا بلکل تباهي ده او دې کې دغه دپاره تباهي ده نو خیال پکار بیا الله رب العزت دلته تعبیر کوي بیا دې ته تاسو کوی څوک اوس پیژندې ځکه دې الله رب العزت ورته پسړه کې ورچول چې داسې یو بنده را روان دی موسی علیه السلام وګوره ورته ښایي د شاګردۍ هغه خبره ورته وایي څوک هغه ورته وایي موسی وایي کوم موسی ورته وایي چې بني اسرائیلو ته الله رب العزت رالېږلی وي ښه هغه دوی څه کې څه له راغلی ورته وایي ستا نه بس علم څه خبرې تا سره کمې دي یا درنه حاصلوم بیا ورته ته خو به په دې صبر ونه کړې هغې نه خبره وه بیا صبر انشاءالله وَإِذْ قَالَ مُوسَى فَهَغَ وَقْتِ چې وویل موسی علیه السلام لفتاه هغه خادم او شاګرد خپل ته لا ابره همیشه یم زه چې ځم به حتی تر دې پورې همیشه به تلل کوم زه حتی تر دې پورې ابلغه چې ورسم مجمع البحرین هغه ځای ده چې یو ځای کېږي دواړه دریابونه هغه یو ځای کېدو د دواړو دریابونو ته او امضیکم با یا مزلکم یو اوږده زمانه بس روان دی چې درسو منزل ته نیم رسېدلي یا مزلکم یو اوږده زمانه فلما بس هر کله بلغا چې ورسېدو دغه دواړه یعنې هسې بله تصویره فلما بس هر کله بلغا چې ورسېدل دغه دواړه مجمعا بینهما چې کوم ځای یوځای کېدل دغه دواړه دریابونه نسیا نو هیر کړلو دغه دواړو حوتهما هغه مهی خپل دواړو هغه مهی هیر که هغه تېر شه نسیا حوتهما نو هیر شه د دواړو نه مهی خپل فاتخذ سبیله ونیسله دغه مهی لاره خپله فی البحر په دریاب کې سربا سرنګ والا یا پشان دا سورنګ پشان دا سورنګ چې څنګه یو جوړ شي داسې لکه شرمین د ځان دپاره یو لاره ونیسلو دریاب ته ورګډ شي فلما جاوزه بس هر کله چې دي واوړېدل دا دواړه واوړېدل موسی علیه السلام او یوشع علیه السلام قال نو ویل موسی علیه السلام لفتاه د خپل خادم ته ملګري ته د نوجوان ته آتنا راوړه موږ ته غدانا هغه ناشته زمونږ سباناري زمونږ راوړه د سبا خوراک زمونږ راوړه لقد لقینا یقینا را رسېدلي دي موږ ته من سفرنا د سفر د دینه زمونږ د دې سفر نه هذا نصبا دا ستړیوالی ورته ویله دي اوس د هغه ځای نه ور وړېدل دوه ورځې پې نو یو شا خو دې په لاره جدا شم مې خو دې لاړه دې ورته اوس وی راوړه یاره وي وږي یو چې د سفر راته ستړیوالی رسولې هغه ته رایاد شو نو ورته وي قال وویل یوشع علیه السلام ارأیت خبر شه ورته څه وایي ارأیت وګوره څه معنی خو دا نه مطلب یې خبر شه اس په هغه وخت کې اوینا چې موږ ځای نیسلی وو ټکانه مو جوړه کړې وه الی الصخرة هغه ګډ لاره هغه ګټه نه وه کوم ځای کې موږ چې هلته پناه نیسلې وه هلته هم دمه کوله او تود شوي وي فإني نو بس یقینا زه نسیت الحوته فإني نو بس یقینا ما نسیت الحوته هیر کړي وو مهي لره هیر شه زمانه مهي زمانه خو ته مهي هیر شه نو ګوره د هیرې نسبت یې صرف ځان ته وکړو خپل استاذ ته یې ونه کړه ښه استاذ یې یاد نه کړو موسی علیه السلام ځان سره
صرف ځان طرف ته نسبت وکړه د وجې د ډېر زیات د ادب د وجې چې د موسی علیه السلام ادب یې وکړه ورته زمان نه هېر شه او بیا ورته وایي چونکې بعضې څیزونه داسې چې د انسان نه هېره وشي انسان ته تکلیف ورسي ما تاسو اول د شیطانانو اقسام ویلي نو هغې کې بعضې شیطانان په دې انسان باندې بیا شیطان ټول په انسان چې تکلیف تېر شي خو بعضې مقرري په دې باندې چې په دې باندې خوشحالېږي چې د انسان ته تکلیف مې شو نو بیا دویم نمبر نسبت هغه ته کوي وما نسانیه او ما نوهر که او ما نوهر کړي دغه بهی لره الا الشیطان مگر شیطان ان دا خبره اذکره چې زه یاد وساتم دې لره وی دا خبره زمانه نه وه هېره کړې الا شیطان مگر چا هېره کړې وه شیطان رانه هېره کړې وه ان دا خبره اذکره چې زه یاد وساتم دې لره دې مهی لره واتخذ سبیله او واتخذ سبیله ونسل دی میلارا فی البحر بدریاب کی عجبا ناشنا پناشنا طریقی سر لارخا ناشنا لارے ونسلا قال نویل موسیٰ علیہ السلام ذالک دکا ما کننا چیو منگا نبغی چی لٹاوم ما قال نویل موسیٰ علیہ السلام ذالک دکا ما غزیدی خوننا چیو منگا نبغی چی لٹونم کود داغی چی لگ بسی گردیدون تک زید خان فرتد علی آثاریما نبس واپس شدی پا نقشونو دخبل قدم باندی دخبل قدم پا نقش باندی بدلو مخی خلق چیو اغیبا بلی نقش که دیر زیاد ماهرو اغیبا چی قدمو کتا دی کتابونو لکلی دی هغه به یو قابله به لاړله څه خلک به لاړ یا به دشمن لاړ نو هغه پسې به منډې والې چې کوم ځای به ورته په نظر نه راښکاره کېده نو بیا به قدم پسې ګرځېدو د قدم به ورته پته لګېدله چې دا قدم تازه دی د دې ډېر وخت شوی د دې لږ وخت شوی دی او دا چې دی د اسونو په باندې د خپو ورته پته لګېدله چې دا څومره دي د غشو نه هغې د قبیلو د غشو نه به معلوماتونه کول مختلفې خبرې پکې دا فل وغیره نو کې کسی بلا لوی وي نو هغه په دې شیزونو کې ماهران ها انا بل ته یو ملګری ته خبره کوله دلته دا اوس انسانان چې دي په حالاتو باندې دا کیسه کوي مثال په تور دلته رنګونه دي او دې کې کراسینګ شوی دی او دې شوی اوس په حالاتو باندې خلک معلوموي د یونان فلسفو هغه په دې باندې وی اختلافات کړي دي چې د رنګونو دې کراسینګ کړي دي یو سترګې ته ډایرکټ دا د بار نظر راغلی نو دا دې ته تو شوی دی او دا راغلی دې ته تو شوی دی یو ډله دا وایي بل ډله وایي چې نه دې رنګونو کراسینګ کړي دي یو طرف ته تللی چې د بار نه راغلی د دې سایډ نه دا دې خوا دې سترګې ته تللی او دا بل چې راغلی دا دې سایډ ته ورغلی د دماغ نه چې کوم دوه رنګونه راغلي هغه ټیم پیغي دلایل قائم کړي دي چې هغه یو ډلې ویلي چې زما دا دلایل دی بل ډلې ویلي زما دا دلایل دی دا غي نیت د دې سره ته پیدا کې راځي هغه چې په انوار باندې کومې کیسې کړي دي اوس خلک په حالات ثابتې هغه بیا کړي دي چې انوار دونه وخت کې دا چې چکر وي او بیا دا چل کوي او بیا چې د انوار خپل د چانه چکر وي او څه کوي سنه الله دې لمر نصیب کړي علم نافع وبالغ به بیان کارګران دې د دنیا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء قال نوح موسى عليه الصلاة والسلام ذلك ذاكدي ما هغدي كنا چومنگا نبغي چلا ټول بندا لرا فرتد على آثارهما دا هغه ځای چې موږ ټول دغه فرتدان بس واپس شدي على آثارهما پنښونو د خپل قدمونو باندې قصصا قدم روان شو یا په شا باندې واپس را قصصا واپس یې وکړه یا قدم په قدم فوجدانهم مدي وی منتو عبدا یو بندلنا من عبادنا زمون د بندگاننا حضرت حاضر علیه السلام آتیناو چې موږ دا صحیح کولی هم مشهور دا دی او دا محقق کولم دی آتیناو چې موږ ورکړو دته رحمت من عندنا د خپل جانبنا نو کوم علما چې وي چې دته نبوت ملو نو رحمت نه مراد چې دی نبوت دی آتیناو موږ ورکړو دته رحمت النبوت من عندنا د خپل جانبنا وعلمناه موږ دته پوهه ورکړو من لدنا د خپل جانبنا
علم اوس دا علم من لدنا علم د خپل جانب نه علم عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دین علم غیب او علم غیب ته مراد دی چې علم غیب کله بنده تراشي بیا هغه علم غیب ته مراد نه چې په ذره ذره باندې د انسان غیب بلکې بعضی صحیح خدای پاک انسان له علم ورکی عطای جزئی ورته موایو او بیا علم بعضو ته غشتي علم القواعد بعضو ته غشتي علم الاسرار دا ټول د تصوف نمونه دي بعض ورته علم کشف کوي بعض ورته علم طریقت کوي بعض ورته علم باطن کوي او بعض د علم طریقت کوي چې سوال سره ټول علم طریقت نه دا غي سي سبب ورسره یا علم لدنی وغیرہ نور تعبیرات راځي نو خبره دارا چې د تصوف علوم یا بعض سونه خلک په جهالت سره انکار کوي ماده فارسی کوي اوس کچا د کاروبار جوړ کړو لوګي کې دا غسې نه انکار وکړه او د ټول څه نه انکار نشي کولی فوجدا نبذو عبدا یو بندلرا من عبادنا زمون د بندګانا تیناو چې موږ ورکړو هغه رحمت من عندنا د خپل جانبنا وعلمناه او هدري هغه من لدنا د خپل جانبنا علم الله رب العزت موږ ته علم نافع نصیب